أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك لیچونه مبارکان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک غټ شایسته مضبوطه لیچونه ول. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لیچونه او بازوګان غټ ول. احیاء العلوم الدین تر لنګ لاندې برخه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تر لنګ لاندې برخه څنګه وه؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر لنګ لاندې برخه یې پوره جوړښت جوړه وه، سترناکه وه. د ده مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک زیږېدنه له هرې ناخوښۍ څخه پاکه وه، ان تر دې چې دی هم سنت شوی و او هم یې مبارک نو پرې شوی و. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدن هغه برخه چې په لنګ باندې پټه وه په پوره جوړښت سره جوړه وه او سترناکه وه. احیاء العلوم الدین علامه تقی الدین قمرزئی رحمت الله علیه مبارک په خپل سند د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې زما د کراماتو څخه دا دی چې زه سنت شوی پیدا شوی یم، هیڅ چا زما عورت نه دی لیدلی. الامتاع الاسماع شیخ ابو عمار محمود المصری رحمت الله علیه مبارک او داسې نور علماو په خپلو کتابو د سیرت کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله پیدا شو هم سنت شوی و هم یې نوم مبارک پرې شوی و. مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک زیږېدنه د هرې ناخوښۍ خالي وه. سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د مور مبارک څخه پیدا شو هم یې سنتي شوی وه هم یې نوم مبارک پرې شوی و. الشفاء فی تعریف حقوق المصطفی صلی الله علیه وسلم. زموږ ماشومان خو چې کله د مور څخه پیدا شي لومړی یې نو د مور سره تړلی او لري هغه ورپرې کړي، څو ورځې وروسته یې هغه نور د نو پاتې برخه په خپله جلا شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د مور بیبي آمینې رضی الله عنها مبارک څخه روایت راځي چې دا مبارکه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د هرې ناخوښۍ پاک پیدا شو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې ما هیڅ وخت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عورت نه دی لیدلی. حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک فرمایي چې ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وصیت وکړي چې ما ته به ته غسل راکوې، ځکه چې زما عورت ته که هر چا وکتل د کتلو لپاره سترګې ورواړولې ړوند به شي. وما علینا الا البلاغ المبین.